دا پیغمبری فتوا د الخوارج کلاب النار، خوارج د دوزخ سپی دي. وهابیان هم خوارج دي، نو وهابیان هم د دوزخ سپی دي د پیغمبر علیه السلام په فتوا. دا د نجدي زامن، دا د ابن تیمیه زامن، دا ټول د دوزخ سپی دي. زما فتوا نه ده، دا پیغمبری فتوا ده. ګوري حضرات، پیغمبر علیه السلام امریکایان د دوزخ سپی نه دي بللی، یهود و نصارا انګریزان یې د دوزخ سپی نه دي بللی، اما خوارج و وهابیان یې د دوزخ سپی بللی. موږ پوه سولو چې خوارج وهابیان تر یهودو هم بدتر دي، تر نصاراو هم بدتر دي، تر انګریزانو هم بد دي. د ټولې دنیا هر قسم کفار چې دي، تر ټولو کفرو د وهابیان بد دي. د بعضې کسانو یو ذهنیت جوړ سوی دي. څه وایي؟ هغه وایي دا کفار راغلي دي، امریکایان راغلي دي، انګریزان راغلي دي، یهود و نصارا راغلي دي، د هغو سره به جهاد کوو. دا وهابیت څه کوو؟ دا به پرېږدو، دا یو کوچنۍ فتنه ده. دا ذهنیت غلط دی د هر چا سره. حضرات، تر امریکایانو وهابیان بدتر دي، تر امریکایانو یهودو و نصاراو وهابیان اشد دي. دا د اسلام په جامه کې دي، دا د قرآن په جامه کې، دا په اسلامي لباس کې دي. امریکایي خو هر کوچنی یې پېژني، ښځه یې پېژني، لوی یې پېژني، نارینه یې پېژني، کوچنی یې پېژني. نو د وهابیت فتنه تر کفر بدتره ده. نو د کفارو مقابله چې کوي، د وهابیانو مقابله به هم کوي، په اول قدم کې به د وهابیت مخه نیسي.